خاوند ظالم د واده په شپه باندې خپله ناوې ښځه بې دردۍ سره قتل کړه. راځئ مینهوالو موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته مکمل تفصیلات در ورسېږي. د دې تفصیلاتو نه مخکې زه تاسو ته د یادګي وکړم، تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زمونږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاکې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو وسته زه دغه شانته ډېر ظلمونه کېږي چې نن څنګه عزتمنو په جهانګیرۍ کې د واده په شپه باندې خلک خپله ناوې ښځه د دکې دپاره قتل کړې ده چې د ناوې ښځې سره پنبني شپه باندې خاوند موبایل ګیر او د موبایل نمبر چې وکتلې نو عزتمنو دغه ښځې د دې خاوند نه مخکې هم بل یار هم ساتلی او په موبایل باندې ورسره ګپ شپ لګولو چې خاوند یې دغه ټولې نمبر یې هر څه چې راویستلي او مکمل تفتیش یې چې وکړو او د هغه سړي خبرې چې واورېدې نو ښځې ورته په جواب کې ویلي و چې زه غواړم چې دې خاوند سره خفه یم او غواړم چې در وتښتم او تا سره زندګي تېره کړم. خو مینهوالو دغه خاوند بیا راپاڅېدلو او د واده په لومبنۍ شپه باندې خپله ښځه بې دردۍ سره قتل. مینهوالو داسې واقعیت ولې مخې ته راځي؟ د دکې راځي عزتمنو موبایلونه دي. موبایلونو نن سبا معاشره ډېره زیاته سخته خرابه کړې ده. د خپلو ماشومانو نه موبایلونه لرې وساتئ، خپلو ماشومانو ته هېڅکله موبایلونه لاس کې مه ورکوئ. خاص هغه جنکو ده چې کمې کویدن شوي وي او خپل کویدن شوي هلکانو سره په موبایل باندې ګپې شپې لګوي. عزتمنو د دې موبایلونو د لاسه ډېرې رشتې خرابې شولې چې بیا واده مو کړي نو د واده نه بعد عزتمنو بیا هغه مینه محبت نه وي، بیا همیشه دپاره جنګ جګړې وي او وهل ټکول وي. مینهوالو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې په خپلو ماشومانو باندې خیر وساتئ، د موبایلونو نه ډېر لرې وساتئ، موبایل یې ولې هېڅکله لاس کې ورته مه ورکوئ. مینهوال زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.